سلامونه ملګرو د پېښور زلمي اور د لاهور قلندر میچ په پنډۍ سټیډیم کې د باران په وجه باندې کینسل شو. دواړو ټیمانو له یو پوینټ میلاو شو، خو دا یو پوینټ چې کم نن پېښور زلمي نه کټ شو نو دا پېښور زلمي دپاره خطرناک ثابتېدی شي. یو طرف ته لاهور قلندر نن یو پوینټ وایشتو، خو لاهور قلندر افیشلی د پی ایس ایل د پلی آف مرحلې نه بهر شو. یو پوینټ ورله میلاو شو. اوو میچونو کې د لاهور قلندر صرف یو پوینټ دی جی. نو افیشلی د سیمی فاینل د منډې نه بهر شو، خو پېښور زلمي ته دا یو پوینټ چې کم دی دا خطرناک ځکه ثابتېدی شي چې د پېښور زلمي چې کومه مقابله ده هغه یو کراچي کینګ سره ده او یو اسلام آباد یونایټډ سره ده. او پېښور زلمي د دې دریو ټیمانو د یو میچ فرق دی، مطلب د کراچي کینګ او اسلام آباد یونایټډ د یو میچ کم ګټلی دی د پېښور زلمي نه. پېښور زلمي ته یو میچ زیات ګټلی دی. نو دغه یو پوینټ چې نن کم ډسټریبیوټ شو لاهور قلندر سره، نو دغه یو پوینټ راتلونکي ټایم کې پېښور زلمي دپاره خطرناک ثابتېدی شي جی. ګورو به چې راتلونکي ټایم کې پېښور زلمي ته د یو پوینټ دپاره نور هم محنت ضرورت به وي چې راتلونکي نور څومره میچونه دی به ګټل غواړي نو هله به سیمي فاینل پلی آف مرحلې ته په اسانه باندې کوالیفای کیږي. ورنه بیا به خبره رن ریټ ته ځي د کراچي کینګ او د اسلام آباد یونایټډ چې کوم دغه دی نو هم پېښور زلمي سره داسې جوخ روان دی جي د هغوی پوینټس او رن ریټس. نو دا اپډیټس ډېره زیاته مننه جي. والسلام.